أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين بشكها کسان آمنوا چې هغوی ایمان راوړی دی، والذین او هغه کسان هادو چې هغوی یهودیان دي، والنصارى او نصارا دي، والصابئین او صابیان دي یا صابئین دي. من اغسوک آمنا چې ایمان راوړو بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او نیک عمل وکړو، فلهم پس د دیو دپاره دی اجرهم اجر د دیو بدله د دیو عند ربهم د دیو د رب سره، ولا خوف علیهم نو په دیو باندې خوف وي، ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن کیږي. د دې آیاتونو پورې د بني اسرائیلو تذکره روان و ستاسو په مخ کې چې په هغو باندې الله پاک کوم انعامات کړي د هغې تذکره وه، او هغوی د الله پاک چې کومه ناشکري کوله د هغه نعمتونو کومې ګستاخیانې چې کولې د هغې تذکره وه. ننني آیات کریمه کې د نبي صلی الله علیه وسلم د زمانې د بعضې خلکو تذکره ده په دې آیات کې، د بعضو فرقو تذکره ده په دې آیت کریمه کې، او د دې آیت کریمه نه اخوا بیا د بني اسرائیلو چې کوم دی څه دی لکه بیان به کېږي بیا. نو د اولني آیت کریمه په سر کې ان الذین آمنوا بشکه هغه کسان چې هغو ایمان راوړو. د دین مراد چې کوم دی چې ایمان راوړی، دین مراد د مکې مشرکین دي. څه دي؟ مشرکین دي. اوس ته به وایې چې دیو څنګه ایمان راوړی دی او دیو څنګه مؤمنان دي، لکه اخو مشرکین دي لکه. نو اصل مسله په هغو کې دا وه چې هغو ځان د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ګڼلو. د مکې مشرکان چې وو که نه، دیو ځان د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ګڼلو، او دیو به دا وی چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو او ابراهیم علیه السلام مؤمن دی، لہذا موږ هم مؤمنان په دې اعتبار سره موږ هم څه یو لکه مؤمنان یو لکه. نو دا د دوی د ایمان دعوه وه. نو دلته د هغو تذکره ده چې بېشکه هغه خلک آمنو چې دی ایمان راوړی دی، د دیو په خپل ګمان کې چې دا خو دی مشرکین، خو چونکې دیو خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي، او د ابراهیم علیه السلام په مؤمن کېدلو کې خو شک نشته دی لکه. نو دیو خپل ځان هغه ته منسوب کوي، نو وایي چې موږ هغه منو او موږ د هغه په دین باندې یو، دا د دعوه وه هغه مؤمن و لهذا موږ مؤمنان. نو دا اولنی خطاب چې کوم دی څه دی لکه دقه خلکو ته شو لکه. والذین او هغه کسان هادو چې هغه یهودیان دي. د یهودیانو خو څه تذکره ستاسو مخې ته راغله لکه بني اسرائیل څه دي لکه دغه یهود دي د موسی علیه السلام دا قوم چې اوس یادېږي لکه. نو دا څونه خبرې چې ته وشوې د دوی مشرانو سره شوي، دا خو د هغو نه وروستو نسل دی څه دی لکه. او دا خو دا یهودیان دي. اوس ګوره دوی ته دا یهودیان ولې ویلی کېږي، دې باره کې مفسرینو څه اقوال چې کوم دی څه دي بیان کړي دي. یو قول دا دی چې موسی علیه السلام کله کوه طور ته تللی و، د دوی دپاره یې تورات راوړو، نو هغه د سامره قبیلې هغه موسی چې کوم دی لګېدلی و، او هغه د سرو زرو نسخې جوړ کړی و، او خلکو ته یې ویې دا ستاسو خدای دی. ټیک دی. د جبرائیل علیه السلام د اس د خپې خاورې په هغه کې اچولی وه، هغه به ټرې ټرې کول، او دا اواز چې کوي وي دا اواز د خدای دی. هغو د هغوی عبادت شروع عبادت شروع کړل. چې کله واپس راغی نو واقعه تاسو ته ویلې شوې ده چې بیا هغو توبه وویسته او هغو خپل ځانونه قتل کړل. نو ګوره هغې له بیا نظم خو اشاره هغې ته دا کومه چې کم کسان قتل شو د هغو توبه خو قبوله شوه، خو کم چې وروستو ژوندي پاتې شو نو هغو دا لفظ ووی انا هدنا الیکا، انا هذا یهود هودن. دیو د دې مشران دا لفظ ووی انا هدنا الیکا، الله مونږ تا طرف ته رجوع کوو. مونږ تا طرف ته څه دي لکه رجوع، توبه هم رجوع ته ویلی کېږي لکه.
نو چونکې د دیو مشرانو دغه لفظ استعمال کو چې انا هدنا الیکا یعنی د هودا لفظ استعمال کړی دی نو د هغې د وجې نه دیو ته یهودیان ویلی کېږي. یو وجه چې کوم دی مفسرینو څه ده د دیو د یهود کېدلو دا لیکلی دې ته یهود ولې وایي لکه دغه وجه ده لکه د هود معنی څه لکه رجوع کول الله ته رجوع کول د توبه وویسته که نه توبه رجوع کول ته ویل کېږي یعنې واپس کېدلو ته ویلی کېږي چې بس مونږ واپس شو الله پاکه تا ته لکه. دویم وجه علماو دا هم لیکلې ده چې د یعقوب علیه السلام چې کوم 12 زامنو نو په دیو کې مشر زوی چې کوم هغه یهودا و تاریخ هغه ته څه لیکلی دی لکه یهودا لیکلی دی نو د دې د وجې نه د دیو نسبت هغه ته کېږي نو یهود څه دی لکه یهود. یو وجه مفسرین د دې د یهود کې دا لیکلی دی د یهود ولو دې ته وجه تسمیه ویلی کېږي دې ته دا نوم ولې ویلی کېږي لکه ټیک شو لکه افغان ته افغان ولې ویلی کېږي نو تاریخ د پښتون دا لیکلی دی چې بایی افغان د یعقوب علیه السلام په زامنو کې چې کوم بنیامین زوی و د دغه بنیامین په اولاد کې افغان څو لکه افغان د هغه په نوسو کې او دا د هغه الواد دی د دې د وجې نه ورته افغان ویلی کېږي ته وجه تسمیه ویلی کېږي څه دی وجه تسمیه بای دې ته دا نوم ولې ویلی کېږي د دې څه وجه ده لکه دا وجه ده. درېیمه وجه مفسرین دا هم لیکلی دی چې دې ته یهودیان ولې ویلی کېږي چې تحود تحودن تفعول باب شي نو دا رقیدلو ته ویلی کېږي څه دی تحود رقیدلو ته ویلی کېږي نو وایي دیو چې به تورات لوستو که نه تورات لوستو نو دیو پکې مخکې رستو تلل لکه څه دی لکه څنګه چې زمونږ د حفاظ بچي چې کوم دي که نه دي چې د قرآن پاک حفظ کوي او وایي نو دي پکې زانګي لکه مخکې ځي او وروستو راځي مخکې ځي او وروستو راځي دې حرکت ته تحود ویلی کېږي لکه نو چونکې دیو به په تورات کې چې کوم دی نو دغه څه مخکې به تلل وروستو به یې تلل یعنې دا په مزې سره به داسې لوستو دغه حرکت پې کوون د دغه حرکت کولو د وجې نه دیو ته یهود ویلی کېږي یعنې دا درې وجې چې کوم دی مفسرین لیکلي دي شاید چې نورې وجې هم زموږ په علم کې دغه وایي تاسو ته وویل دا خو یهود شو هغه کسان چې هغه یهودیان دي او د هغو تذکره تاسو ته تېره شوله ټیک شو دا د پیغمبرانو الواد دی او دا د بادشاهانو الواد دی ټیک شو که نه والنصارا او نصارا دا جمع ده د نصران څه دی د نصران لفظ جمع ده د نصارا ټیک شو دې ته نصارا ولې ویلی کېږي دا د عیسی علیه السلام قوم دی لکه نو د دې یو وجه مفسرینو دا ذکر کړې ده چې عیسی علیه السلام په کومه محله کې پیدا شوی و نو د هغه محلې نوم ناصره و څو نون الف صاد را او آخر کې دو چشمې والا ناصره د دې د وجې نه د تاریخ کتابونو دا لیکلي دي چې کله تاریخ کې عیسی علیه السلام وفرمایل دا ورسره لیکي چې عیسی علیه السلام ناصري وفرمایل څه ناصري نو د دغه محلې کې چې د دغه محلې نوم ناصره و نو د دې وجې نه عیسی علیه السلام تر تاریخ په کتابونو کې عیسی علیه السلام ناصري نه فرمایا څه ناصري نه خپل محلې ناصري ته څه کېږي لکه نسبت کېږي لکه او د دې د وجې نه د قوم ته چې کوم دی څه دی لکه نصراني به وي قوم ته د څه به وي نصراني به وي او دته به یې څه وي لکه ناصري به وي لکه څنګه چې ګوره داسې پوه شئ نبي صلی الله علیه وسلم ته څه وایي مکي څه محمد صلی الله علیه وسلم مکی محمد صلی الله علیه وسلم مدنی وای کنه ورته ولې ځکه ورته وای چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی دغه د پیدایش ځای دی لکه نو مکی ورته د دې وجې نه وایي چې دا نسبت کېږي چې د مکې کې چې پیدا شوی لکه ټیک دی او مدني ورته د دې وجې نه وایي چې هغه دغه دارالهجرت دی لکه د مکې مکرمې نه هجرت کړی دی مدینې منورې ته 10 کالې هلته تېر کړي دي او بیا هلته چې کوم دی وفات شوی دی اوس هغه مدفون دی هلته څه دی لکه پروت دی د دې وجې نه ورته محمد صلی الله علیه وسلم مدني دا نسبت دی دقسې عیسی علیه السلام ته څه لکه ناصري څه دی لکه ناصري دی د نسواراو یو وجه دا ده د دې د نوم تسمیه وجه تسمیه د نسوارا ولې دویم وجه علماو دا هم لیکلې ده چې عیسی علیه السلام خو چونکې الله طرف ته خلق بلو او په دې سلسله کې د هغه مخالفینو نو دته به قسم تکلیفونه رسول ټیک شو نو د یو پیر خپل منونکو ته دا وی چې د الله پاک د دین په سلسله کې چې زما کوم مخالفین دی او هغه ماته چې کوم دې ضرر او تکلیف رسي نو زما مدد په څوک کی
پتاسو کې لگا سده لگا ما مدد پسو کی قرآن پاک هغه الفاظ دا ذکر کړی دي چې من انصاری الی الله رابش من انصاری الی الله سوق په مدد کی زما اے د الله د پاره د الله د رضا د پاره اے د الله د دین د پاره لگا الله د دین په دې سلسله کې نو دیو ته وې کم چې د حواریین مرګریو کنه لکا قال الحواریون نحن انصار الله شته کنه قرآن پاک کې رابش هغه لګي ته تفصیل وکړي دیو ورته وې چې من انصار د الله یو سيو لکا یعنی د الله د دین په دې سلسله کې چې ته د دې مکلف یې او ته داستا ذمہ داری ده او دې کې کوم خلک ستا مخالفین او تا ته ضرر او تکلیف رسوي موږ ستا مددګاران موږ ستاسو کو موږ ستا مدد کوو نحنو انصار الله نو نصرت مدد کول ته ویل کېږي نو دې وجه نه دا نبی علیه د عیسی علیه السلام دغه حواریین به د دین په سلسله کې دغه مددګاران د دې وجه نه د نصارا سمجھ رااله خبره والصابئین صابئین سوکتی لکه ټیک شو کنه موږ دغه ترجمه په کې سو ویم صابئین ویل سړي د دې یو ترجمه علما دا کوي عبادت کوونکي دستور دا ترجمه هم کوي لکه او صبا په اصل کې ویل کېږي هغه خلقو ته صبا معنی دا صبا چې یو انسان د یو دین نه بل دین ته واوړي انسان د یو دین باندې اول او د خپل دین بدل کې بل ته واوړي نه هغه صابي ویل کېږي هغه څه ویل کېږي صابي ویل دغه وجه چې د مکی مشرکینو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته صابي وي سبا صابي وي دا دغه ګمان لکه حقیقت سره دا ګمان دا و چې چونکه حقیقت دا وی چې پیغمبر پیدایشي موحد وي مشرک نه صحیح پیدایشي لیکن مسله دا چې د سلويخ کلونو په عمومي طور باندې یو پیغمبر ته نبوت ملاويږي څه لکه یعنی د نبوت اعلان هغه کوي سلويخ کاله پس عموما څه لکه اعلان کې لکه او کم چې د پیغمبري ذمہ داری دعوت او تبلیغ دغه 40 سال نه پس شروع کوي لکه ټیک شو نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سلويخ کاله پس چې کوم د نبوت دعوه وکړه او هغه بیا تبلیغ شروع کو نو دیو په خپل ګمان کې دا وی چې د دې ساعت پورې د خپل ابا او اجداد په دین باندې وي زمون په دین باندې ولګا زمون سره ولګا خط کې سينو لګا دا خو مشرکان او مشرک نو خو چونکه هغه اعلان د نبوت نو کړي او هغه یو الله ته کوم دی بلل نو شروع کړي نو دیو په خپل ګمان کې هغه د ځان په دین باندې غنو چې مونږ چې د کوم خپل پلار نو کو په دین باندې یو اے دا محمد هم زمون سره د دې ساعت پورې د خپل ابا او اجداد په دین باندې وو وس دین بدل کو څه لکه دین بدل کو د دې وجنه وته او صابي دې وجنه وته اوسه صابي نور دادا حقیقت دا وی چې پیغمبر پیدایشي موحد به علما او دام لیکل دي چې پیغمبر پیدایشي پیغمبر وي بلکې سلويخ کاله پس صرف هغه اعلان د خپل نبوت کې لګا هغه پورې سکړې لګا اعلان نه کړ د دې وجنه هغه د صحابي لګا څه لګا صحابي بوته دا وسوک وسله کا صابئین د دې باره کې مفسرین لیکلي دي چې دا غي یو قول دی چې دا د داوود علیه السلام د زمانه خلق دی دیو په داوود علیه السلام باندې ایمان امراوړ او هغه پیغمبرم تسلیمو په داوود علیه السلام چې کوم کتاب نازل شو آسماني زبور هغه هم تسلیمو خپل منځ روجا عبادت په هم چې کوم دی کول نور چې څومره داغو په شریعت کې خبرې وي هغه به هم منل لگا یعنی مسلمانان ورته وایي بس په یو حساب سره څه لگا بل مرس پکې دا چې د ستورو عبادت کوونکي ولګا د شرک بس په دې مصیبت کې چې کوم دې سو لګا گرفتار شي ولګا نو دا صابین هغه دي لګا د ستورو سو لګا عبادت کوونکي ولګا څنګه چې عرب کې هم ابتدا کې د صدو او شرک نو لګا دا ټول خلک د ابراهیم علیه السلام په دین باندې خدا یو ذلیل انسان چې دا غنون چې کوم دې مفسرین لیکل دي عمر بن لحی هغه دومره ذلیل او دومره د اخلاقونو غرزیدل انسانو چې کله به د بیت الله شریف طواف کې دوه تفسیر علماء لیکلي دي چې هغه یو کونډه جوړه کړې ولا کسنګ چې مېانو د پر سړی کونډه جوړې دي سی ولختې او پاږي کې یو کونډه چولې نه کوم خلکو چې به طواف کوو او دا هغه باندې چې به دا سازر وکنه سازر بولکا نو دا کونډه به ودر شغاله چول نو بس په کونډه باندې به هغه چته دومره یې
غورځېدل اخلاق والا انسان چې د الله په کور کې چې کوم دی څه لکه او شاته ځان ته به یو تیلی اچولی و او بیا به هغه صدر په تیلی کې ښودو. ډېر کم خلک په هغه زمانه کې منع کوونکي وو، خو که چا به ولیدو او چا به منع کوو نو څه عذر به یې ورته وکړو، په غلطۍ سره چې کوم دی نښتې وه بس روانو د دا کوم داسې ونښتل هغه ته به یې څه عذر غونته څه کو لکه اوبه یې کوته لکه دا انسانو د ده د وجې نه چې کوم دی په عرب کې شرک شروع شوی دی، د ده د وجې نه څه دی لکه په عربو کې شرک شروع شوی دی، دا د شرک بانی دی لکه عمر بن لوهی. خو بس چې د چا خواته یو شپږ اته کسه جمع شي که نه څه دي لکه هغه د ځان دپاره هغه خلک دلیل جوړ کړي چې وګوره که زه په ناحقه ویم نو زما دې خواته به دومره خلک جمع به دا زمونږ مزاج دی څه دی لکه زمونږ مزاج دی. بس یو کس یو ځان ته یو شپږ اته لس کسه ځان ته جمع کړه که نه او ناروا یې ویله جو هغه ویل که زما دا خبره ناروا مې نو دا خلک دا لیوني ده زما خواته ولې جمع ولکه. اوس یو روغ انسان خپلې کپړې اغوستې په دې بازار کې روانې که نه د هغه په څوک نه راغونډېږي، خو که چا جامې وویستې لغړو که نه د دنیا به ورته راغونډه شوي وي او چغې به ومي او خبرې به ومي او هر څه به وي خبر ورسېد. نو دا یو ذلیل انسان و، یعنې د اخلاقو د حد نه غورځېدلی انسان، خو جو بس یې دغه بوتان یې راوړل او په بیت الله کې کېښودل او دغه د شرک چې کوم دی څه کو لکه شروع کو لکه ټک شو. نو دا داسې نه وي چې دا هر قائد څه د عزت او د شرافت خاوند وي. په قایدینو کې داسې یي لکه څنګه چې دا عمر بن لوهی دی په دې عربو کې چې کوم دی څه دی لکه در دې خلکو قایدو لکه په شرک کې هغه خلک چې کوم دی مبتلا کړی، حالانکې د هغه کردار ته وګوره د هغه اخلاقو ته وګوره داسې ذلیل انسان خلک روان دي په دې ذلیل انسان پسې خلک څه لکه دا مزاج دی لکه به دا پسې روان دي خو چې هغه ځان ته څه کړي لکه بس یو کار اختیار کې او ځان ته یو څو کسان څه کې جمع کړي جو دقه د هغه د حقانیت دلیل وي او خلک پسې مسوي لکه روان وي. څوک دا سوچ نه کوي چې باید د ده څه حقیقت معلوم کړي د ده څه کردار معلوم کړي لکه چې یاره دا انسان د څه شي دعوه کوونکی دی واقع دی په دې خپله دعوه کې څومره په عقل سره او په نقل سره رښتینی دی، د ده سره څه دلایل دي لکه په دې خپل څه باندې لکه په دې خپل کوم جوړ کړی شوي مذهب باندې لکه. نو دا د هغه د وجې نه بت پرست شوي دي که نه دا ټول د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ولکه د ډېر زمانې پورې چې کوم دی څه ولکه د پیغمبر نو راغلی نبي علیه السلام راغی خو دوی په دین ابراهیمي باندې ځان به یې ګڼون که نه ماته ته ان الذین آمنوا هغو ته اشاره ده ځان ته به یې مؤمنان ویله ټیک شو. دا شرک پکې د ده د وجې نه چې کوم دی څه راغلی. نو دا صابین هغه خلک دی مختصر ده. اوس الله پاک وایي چې ګوره دوی خو ټول ځان ته په خپل خپل ځای باندې صحیح خلک وایي که نه لکه په خپل خپل ځای دي ټول ځان ته څه وایي لکه چې مشرکین ځان ته مؤمنان ویلي یهودیان خو ځان وایي زموږ پیغمبر هم شته زموږ تورات هم په هغې باندې ایمان دی موږ خدای منو ټیک شو. داسې نسوارا هم او داسې دا صابین قصه تمام وکړه خو الله وایي نه دې ته ایمان نه ویلی کېږي دې ته څه ویلی کېږي ایمان نه ویلی کېږي. په تاسو کې هغه څوک آمن بالله چې ایمان یې راوړو په الله باندې یعنې څنګه چې په الله باندې د ایمان راوړلو حق دی. ایمان راوړل دا نه دي لکه چې یهود به وایي موږ د تورات منو او موږ چې کوم دی موسی علیه السلام منو جو بس دا ایمان دی. نه دا ایمان نه دی. نصارا به وایي موږ انجیل منو او موږ عیسی علیه السلام منو جو دا ایمان شو دا مؤمن شو. نه مشرکین به دا وایي چې موږ خو چونکې ابراهیم منونکي یو او موږ د هغه د دین منونکي یو هغه مؤمن وو چې لهذا مؤمنان شو دا ایمان شو. الله پاک وایي نه. صابئین به وایي چې نه موږ خو د زبور منو او موږ داود علیه السلام منو او خیر دی ایمان د استور عبادت پکې کوو نو چې مشرکین به وایي پکې لږ نور د بوتانو عبادت نه الله وایي دا ایمان د ایمان معیار دا نه دی ټیک شو. موږ درته وایو ته یو سړی وایي زه الله پاک منم خو د الله مني نه څه دی لکه د الله منل دا دي چې الله منم خو بس لکه قرآن نه منم الله منم خو پیغمبر محمد نه منم الله منم خو د فرشتو قایل نه فرشتې نه منم الله منم خو جنت نه منم لکه جنت کوم ځای دی لکه الله منم خو دوزخ نه منم لکه الله منم خو پیریان نه منم لکه څه دی لکه پیریان نه منم لکه. نو دا منل نه دي بلکې چې ته په الله باندې ایمان راوړې چې الله منې نو بیا به د الله منې چې الله راته څه ویلي ټیک شو. الله مونږ ته دا ویلي دي چې ایمان راوړې ما باندې ما ومنئ زما وحدانیت تسلیم کوئ یووالی او زما په ذات کې او په صفات کې شرک مه کوئ. په ذات کې دا چې ما دوه درېیمه تسلیموئ او زما چې کوم خپل صفات دي زما صفات مخلوق له مه ورکوئ او
او زما په تمام پیغمبرانو باندې ایمان راوړی لکه څنګه په ټولو پیغمبرانو باندې څه دی ایمان زما په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړی څلور غټ کتابونه دي او سل واړه کتابونه دي په ټولو زموږ ایمان دی ټیک دی جنت او په دوزخ باندې زموږ څه دی لکه ایمان دی په فرشتو باندې زموږ ایمان دی په ورځ د قیامت باندې زموږ څه دی لکه ایمان دی پس د مرګ نه بیا په ژوند کېدل باندې زموږ څه دی ایمان دا دی لکه دی ایمان ته اشاره کوي چې تاسو کې ټول من هغه څوک امن چې ایمان راوړي بالله په الله باندې یعنی په الله ایمان راوړو الله ومنو او د الله ومنل چې الله وتسویلی واليوم الاخر او د قیامت ورځ تسلیم کړه لکه صدا چې او واقعي دا ورځ صدا لکه اداره لون کې لکه او دې کې به کوم دې سکیږي انسان ته د خپل خو او د بدو جزاء او سزا چې کوم دې سکی ملاوي د دې سره سره یوازې دا داو باندې کافي کیږي وعمل صالحا عمل صالح وکړه عمل صالح هغه عمل صالح دی چې هغه په طریقه د پیغمبر وي خبر باندې ورسېږي د خدای چې کوم حکم یې او هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې کړی وي دا عمل صالح دی دا عمل صالح نیک عمل ورسره وکړه نو فلهم اجرهم عند ربهم د دیو د پاره بدله د دیو لکه د خپل رب سره خپل رب دلو دې چې کوم دې ایمان دراوړلو صحیح ایمان او د دې نیک عمل او الله دې رسول کې لگا بهترین بدله ورور کوي ولا خوف علیهم په دیو باندې خوف نه خوف دراتون کی وخت د پاره لگا راتون کی وخت کې سړي باندې کوم دی یو مستقبل کې وشر روان من دا انسان ته یې ټیک شو کنه نو ایس پراتون کی وخت کې باغ وته هیڅ قسم خوف نه لگا دا غي بدی خالی لگا ولا يحزنون ني بدی غم جن کیږي غم په ما فات باندې لگا صحیح چې کوم شی سره نه فوت شي د لپاره په خارج کې بدی مثال ته پوه شي هر ځای به تاسو پوهیږئ مثال په تور باندې د انسان فلهر بیمار دی څه دی لکه فلهر بیمار دی لکه سخت بیماری په حالت کې پروت دی د اکسیجن ورته لګېدلی دي او بس لکه خوراک نشي کولی او لکه ډریپان کو ته خوراک پاس کوي څه دی لکه نازک حالات کې چې کوم دی څه دی پروت دی د ده دا بچی چې دته ولاړ د ده خوفي صحیح خوفي د څه خبرې خوفي دی چې ته وفات نشي دا خوب دا د مر تعلق سره مستقبل سره دی څه دی لکه په ده باندې خوب په ده باندې یېرېږي زما دا پلار چې د وفات نشي نو د خوب تعلق ما تا ته وی د مستقبل یا د مستقبل سره دی لکه دونکې وخت سره او حزن چې کوم شی د سړي د لاس نه فوت شي لکه هغه دی مثال په طور دا پلان سبا وفات شي څه دی لکه وفات شي اوس په صحیح چې وفات شو اوس په غمي اوس په صحیح اوس په غمي الله وایي په دې خلکو باندې چې چا په صحیح طریقې سره ایمان راوړو نیک عمل وکړو نه په دې خوف شته دی یعنې راتلونکي چې څومره زندګي ده بیا خو چونکې فنا نشته که نه لګه په دې کې په دې باندې څه خوف نشته څه یره نشته لګه او یحزنون دې به غمجن کېږي هم نه غمجن کېده پسې پسې ما وی ما پاته پسې چې اره دوی چې کومه زندګي مخکې تېره کړې دی لکه که نه دنیا کې دوی سره ډېر څه ټیک شو که نه لکه نو د چانه ډېر څه پاتې شوي دي مثال په طور باندې مونږ به غریب سړی خو نه وایو زه سره اوسنی خو مونږ به د دې دنیا مالداره انسان وایو چې د هغه سره ډېر زیات جایداد و ډېرې کوټۍ یې وې ډېر باغونه وو باغونو کې دننه نهرونه به یې دلي وو لکه ډېر ګاډي وو سره ډېر مارکېټونه وتلي یعنې ډېر د دنیا هر څه ورسره وو لکه ډېره پراخي وه ورسره خو دې هم نشي غمجن کېدی خلک د قیمت په ورځ ولې چې قیامت کې الله دله کوم باغونه ورکړي او دله کوم قصرونه او دله کوم محلونه ورکړي لکه او دله کوم انعامات هلته ورکړي نو د دې دنیا د څیزونو د هغې سره د سره څه مناسبت نشته دی لکه نو لهذا د ده نه چې کوم څه پوت شوي دي په دې بس په دې غمجن کېږي نه لکه بهترین ایمان او عمل صالح د دې سره انسان د دنیا نه رخصت شو نو دې د خوب نم خلاص شو او دې د غم نم چې کوم دې څه دی لکه اخلاص شو الله دې موږ ته رسېږي ان الذين بشقاق كسان امنوا چاغو ایمان راوړی والذین کسان او چې یهودیان دي والنصارى نصارى دي والصابئین او صابئین دي من هغه څوک امن چې ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عملو کې نیک فلهم فسجود فراجرهم بدل د دې عند ربهم پنځ د رب د دې باندې ولا خوف علیهم نه بخوف په دې باندې یرا ولا هم يحزنون بدو غمجن کې یا ارحم الراحمین يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد النبي
أمه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الله مت قرآن سره من نصیب خدای زمون د امین د قرآن سره الله د مرګ پورې قائم او دائم وسه. الله مت قرآن کې پوهه نصیب، الله مت د عمل کولو توفیق نصیب، الله مت استقامت نصیب، الله د ریا او د دکلاوین الله زمونږ حفاظت وکړه. الله د قرآن په برکت باندې الله زمونږ هر قسم روحاني او جسماني بیماری چې موږ د الله د شفای کامله نصیب کړه. خدای دې قرآن په برکت باندې الله زمونږ دنیا هم ښایسته کړه، الله زمونږ آخرت هم ښایسته کړه. الله دې قرآن په برکت باندې دنیا د ایمان سره وساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.